بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأحكام. ثم جملة ما يثبت بالحجج التي مر ذكرها سابقا على باب القياس شيئان: الأحكام المشروعة وما يتعلق به الأحكام المشروعة، وإنما يصح التعليل للقياس. وليس بينتهي أسان سبق ده تاسو بتوجه سرغوك كيدي چه بس خبر لري بوري بوزو هجي دا قياس ندريم فصل لك قياس کی باس چې شروع شوه دی نو اوله کې موږ د قیاس بحث ویلو تقریبا شپږ بحث هم پکې کړیو. بیم دویم فصل کې ترجیح والا فصل وویل. دا دریم فصل دی کې د احکام مشروعه بیان دی. ولې چې بوکشي په دې کې د احکام مشروعه بیان دی یو، او دویم نمبر پکې د احکام وضعیه بیان دی. احکام وضعیه معنا د احکام مشروعه چې کوم ظاهري اسباب دی دا غي بیان دی. انتهي اهم سبب دی، انتهي اهم ښه دا به یادو د خیر سره وګورئ ترکشان دا خبرې خو آسانه دي. ثم جملة ما يثبت بالحجج دا مینه د ویلي مجموعه هغه اشیاء چې په حجج باندې ثابتېږي. حجج درې دي ښه مثبتین، یو کتاب الله دی، یو سنت دی، یو اجماع ده. دا د قیاس نه مخکې درې واړه ذکر شوي دي. نو صاحب د وسامي فرمایي د قیاس نه مخکې چې کوم حجج ذکر شوي په هغې باندې چې کوم شی ثابتېږي هغه دوه دي، یو احکام مشروعه دي، یو اسباب د احکام مشروعه دي. په دې پوهېږئ هغې ته احکام وضعیه ویلی کېږي. ثم جملة ما بمجموعة يثبت بالحجج چې ثابتېږي په دلایلو باندې کم دلایل یادې التي مر ذکرها هغه دلایل د چا چې ذکر دیر شلو سابقا على باب القياس په باب د قیاس باندې مخکې د چا ذکر دیر شو. لکه نو قیاس هم پکې ووایه که نه چې په قیاس هم ثابتېږي نه که نه وایي په قیاس باندې خو څه ثابتېږي نه. قیاس خو څه دی مظهر دی مثبت نه دی او موږ خبره د چا کوو ما يثبتو کو خجی. ثم جملة ما بمجموعه هغه چې په حججو باندې ثابتېږي شیئانی څو شیونه دوا کم الاحکام المشروعات یو مثلا حرمت دی او اباحت دی او فرضیت دی او کراهت دی وغیرہ. وما يتعلق به الاحکام المشروعه او هغه یادومه چا پورې چې احکام مشروعه ور متعلق دی هغې ته احکام وضعیه وایي. لکه سببیت دی، شرط دی، علت دی او دغه شان علامه د راځي براله د خیره. وانما يصح التعليل للقياس. تاسو پوهېږئ بره ګورئ مولوي صاحب د یوه خبره اهمه دا به وکړو دلته بحث د احکامو نه، دلته د مکلف د فعل بیان دی. د چا بیان دی؟ ګوره یو حکم وي، حکم محتاج حاکم ته الله پاک دی جل جلاله. یو محکوم علیه مکلف دی هغه باندې احکام لازم شي، او یو محکوم به ده هغه فعل په کوم باندې چې حکم کیږي. دلته بیان د محکوم به دی. د اصل کې د محکوم به چې دا افعال وي د مکلف او به د هغې اوصاف چې دي که نه هغه حرمت دی. فعل ما وکړلو حرام صفت یې رالی که نه دا کوم فعل ما وکړو وجوب صفت یې دی، دا فعل به ما واجب و یا که فرضیت صفت دی. نه دلته بیان د احکامو نه، د احکامو چې کوم موصوفات دي د هغو بیان دی. هغه څوک دي؟ د مکلف افعال دي، هغې ته ویل کېږي محکوم به. خپله به ته پته ولګي. البته لږ به وګورئ اعتراض دا جوړېږي چې دا شیونه ثابتېږي دا کوم چې ته اوس بیانې، یعنی احکام او اسباب احکام. الاحکام المشروعه وما يتعلق به الاحکام المشروعه دا د حجج اولنو دریو حججو نه ثابتېږي. نو دې ذکر هلته پکار و که دلته پکار دی؟ سوال دا دی چې دلته قیاس سره ولې ملحق ذکر کې؟ دا خو د هغې قیسې دي که نه پوه نه شوئ؟ د قیاس سره ولې ملحق ذکر کې؟ وایي جی قیاس ته دې دپاره یي که نه تعلیل او قیاس چې قیاس وشي تعدیه وشي دې دپاره یي. کله چې شرایط قیاس موجود شي، علت مؤثره ثابت شي، ارڅ وشي،
نه به قیاس کیږي. داسې ده نه دا کوم شی نه چې موږ ذکر کوو که نه دا وس دې سره په قیاس کې صحیحوالی راځي. څه وایي دا کوم شی چې موږ وس بیانوو دا وسیله ګرځي قیاس دپاره. نو ځکه د قیاس سره ملق ذکر کوو چې قیاس مضبوط شي. مخکې خو هر څه ټول ذکر شوي وو نو دې سره دا هم ذکر راشي چې قیاس نور هم برابر شي او د قیاس دپاره دا څه شي وسیله شي. ورته وګورئ وانما یصح التعلیل او صحیح کېږي تعلیل دا د اعتراض جواب دی د قیاس دپاره کله بعد معرفت هذه الجمله پس د دې نه چې معلوم شي دا باس هذه الجمله دا باس نو فالحقناها موږ دا جمله مباحث ته اوس چې کوم ذکر کوو دا منګه ملحق کړه بهذا الباب د قیاس سره په کار خو هلته و ولې مرسه ملحق کړه لتكون دې دپاره چې شي دا مجموعه مباحث ته اوس چې کوم ذکر کوو وسیلة الیه وسیله شي قیاس ته بعد احکام طریق التعلیل پس د هغې نه چې طریقه د تعلیل مضبوطه شوې ده احکام دی احکام نه پس د دې نه چې مضبوطه شوي یعنی مخکې خو د قیاس شرایط بیان شوي علت مؤثره او ښه مضبوط شوی دی که نه نو اوس داسې شی بیانول پکار دی چې قیاس دپاره وسیله شي او قیاس موږ وکړو دا به کله کوو دا شی نه چې ذکر کوو ځکه قیاس سره ملق بیانوي. اما الاحکام لږ بر وګورئ انتهی اسان سبق دی مولوي صاحب. احکام به څلور قسمه معنی دي بر وګورئ. یو حق الله دی خالص یو حق العبد می لکه کتاب کې دی لوټوګانو یو حق الله دی خالص یو حق العبد دی خالص یو حق الله او حق العبد دواړه دی خو حق الله پکې غالب دی یو حق الله حق العبد دواړه دی خو حق العبد پکې غالب دی. څو شو د دې نه مخکې یو اصطلاح پیژندل انتهایی ضروري دي. بی موږ په دې اول پوهې که چې د حق الله چاته وایي حقوق الله حق العبد چاته وایي حقوق العباد. د دې خو لږ تعریف وکړه که نه پوهېږئ نور الانوار کې شته دی که مولوي صاحب حق الله چاته وایي حق الله هغه حق ته وایي چې هلته امتثال امر چې کېږي د الله حکم چې منل کېږي هغه رعایت د الله پاک دپاره وي د الله موږ لحاظ ساتو ځکه د هغه حکم منل کېږي. صلات ولې کوو موږ د الله پاک رعایت لحاظ ساتو ځکه. حق الله چاته وایي چې هلته کوم امتثال امر کېږي امر منل کېږي هغه خالص د الله دپاره وي د هغه لحاظ پکې ساتل شي لکه مونځ دې ته څه ویلی کېږي حق الله. که دې تعریف مزه نه وي درکړي نو بل واورئ انتهایی مزیدار. حق الله چاته وایي کله چې داسې حق وي چې د هغې فایده ټولو خلکو ته خوره وي یو کس ته پارې خاص پیدا نه وي ټولو خلکو ته پکې پیدا وي هغې ته ویلی کېږي حق الله. حق العبد چاته وایي چې هغې کې خاص سړي ته فایده وي د دې سړي په ما معنی قرض دی نو اوس که دا قرض زه ورکړم صرف ده ته فایده ده ده که نه ده دا حق الله شو که حق العبد شو حق العبد شو. یو سړي زنا وکړله هغه څه کوړي ووهئ دې کې ټولو خلکو ته فایده ده څوک به هم زنا نه کوي د هر سړي عزت به محفوظ شي غل نه لاس کټ کوي ټولو خلکو ته فایده ده څوک به غلا نه کوي د خلکو مالونه به محفوظ شي نه دې ته ویلی کېږي حق الله. تاسو پوهېږئ ښه جي اوس راځئ. اما الاحکامو فانواع اربعة د به څلور قسمه معنی دي. حقوق الله تعالی خالصة یو وحقوق العباد خالصة دوا وما اجتمع فيه حقان هغه دریم نمبر هغه چې جمع شي په هغې کې دوه حقوق خو حق الله تعالی فيه غالب حق الله پکې څه وي غالب وي که حد القذف دا به راله راشي انشاءالله هدایه کې بیا ښه یو سړی چا باندې د زنا تهمت ولګي کنځل ورته وکړي تا زنا کړې ده او بیا څلور ګواهان رانه ولي نو دې سړي باندې به 80 کوړې جاري کېږي. دلته دواړه حقوق دی واوره مثلا دته چا د زنا کنځل کړی نو هغه کس ثابته نه کړه چې د زنا کړی نو اوس په هغه حد جاري کېږي. یوه فایده دا ده چې خلکو ته به پته ولګي دا سړی معصوم دی که د زنا نه ده کړې دته فایده شوه که نه شوه دا شی شو حق العبد شو. بل طرف ته څوک به هم بیا چاته کنځل نه کوي ټول خلکو ته فایده شوه که نه شوه نو ورسره څه هم شو حق الله هم شو خو حق الله پکې غالب دی که نه پوهېږئ پې.
والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة وما اجتمع فيه حقان وحق الله تعالى فيه غالب كحد القذف وما اجتمع فيه. دا به انشاءالله تاسو ته د احکامو نه پته ولګي چې حق الله پکې څنګه غالب دی. امام شافعي رحم الله مسلک پکې بدل لیدای کې بل راشي او هغه چې جمع شي باغی کې دواړو حقوق هو حق العبد فيه غالب. څوک پکې غالب وي؟ حق العبد. دیر بار مثال لکه قصاص دې سړي ورور چا وجلې دی نو که دغه قاتل من قصاص کو دته پکې فعلا د زړه به یخشي پلاری وجلې زیول وجلې او خلکو تم فایده څوک به قتل نه کوي. دا څه ده کنه دا خو حدود او قصاص نشته ځکه دا لوبي شروع دي خلک غلاګانی کوي خلک وجني پیسې اخلي د دې وجه څه ویره د سزا نشته دی. تاسو دې شوبې بده چوک کې بده بره بلډینګ باندې یو کس را ځوړن کوي قتل یې کړي څوک دې به قتل وکي یا چې دا شادي شوه زنا کړي پکانو یو لبه خو څوک زنا وکي یو قطو طریق چې کوم دې ژوندې ځوړن کو بنېزه ول د خېټه وو چی نشي او دغه شان درې ورځې پورې په شوبه کې را ځوړن دي بار بلډینګ کې څوک به غل دا شی وکي څوک دې به بینک به ورشي هیڅ چانه دې موبایل وای دا ولی یې را نشته سبا دلته ولاړی سړی دا ټرپک پولیس چې لګه خو ګوري سره موټر سایکل ولا پیر تیر شي او ډیر عالمیه ده چې هغه غریبان کله سختی کوي د سیمه راځه مړوي بد مزاج سړی دی بد اخلاق لري هر څوک نه پرې دي کنځلې بس کوي وي ډیوټي کوي خپل تنخواه حلالي ته بس کنځلې کوي لا ټو خیرم دې کنه تاسو اوس لو بجوړه د الله دی خیر وکي څه ویل غسړی زبردي خان کوي کیسې راغلي دي نوې قصې راغلي کې څه وایي کوم ځای دی حقوق الله دې باندې پوه شو که نه نو یو حق العبد هم دی کې حق الله هم دی حق العبد پکې غالب دی احکامونه به تاسو ته پته ولګي که که د ویل معاف بس معاف قاتل معاف شوی بره ګورې به توجه حقوق الله اول قسم پکې راوالی که کم دی حقوق الله دا په اته قسمه باندې دي اول څه حقوقو سلور حقوق الله پکې په څو قسمه شو اته قسمه انتهایی آسان دیکھا اول نمبر عبادات خالصه لکه ایمان لکه عمدغه شان عبادت خالصه نمی دیکھا لکه صلات لکه زکات لکه حج. دویم نمبر عبادات قاصره عقوبات کامله کنه عبادت قاصره صحیح شو. اول نمبر عبادات خالصه ده کنه دویم نمبر ده عقوبات کامله لکه حدود او دریم نمبر ده عقوبات قاصره دا به مدله ان شاء الله سراجی کې راشي کله یو سړی خپل بلار ملک اوس به میراث نه وړي ورور ملک میراث به نه وړي زوی ملک میراث به نه وړي قاتل په قتل عمد کې یا په قتل شبه عمد کې یا په قتل خطا یا شبه خطا کې څلور قسمه قتلونه چې وکړي به د مقتول نه میراث نشي وړي يتعلق به القصاص قصاص ورسره متعلق وي او یا ورسره دیت واجبي کی دا ان شاء الله سراجی کی به راشي. برحال دا څوم قسم شو دریم زه خو مده سی ورزو عبارت کی ګورې تا وحقوق الله تعالى 8 انواع عبادات خالصه یو کالايمان والصلاه والزکاه ونحوها حج و صوم بسیات کا عقوبات کاملتن سزائی کامل سزا لکه حدود حدی زنا دا حدی سرقه دا دغشان بس ورزا حدی شرب عقوبات قاصرة او بل عقوبات دی خو لگ قاصره دی خوا کامله ندی دی تا جزام ویلی کی گی توجه جی سم ورتوی جزام ورتوی خوا عقوبات قاصره تا سوی جزا او اجزیه خوا نو فرق دا شو چې کله عقوبات مطلق ذکر کېدلو کنه نه به حدود وي او چې کله ذکر کېدلو عقوبات قاصره یا اجزیه نه به عقوبات قاصره مرادي دسی وایا که عقوبات مطلق ذکر کېدلو حدود او که جزا ذکر کېدل به حدود نه به تسوي عقوبات قاصره. وذلك مثل حرمان الميراث بالقتل لکه محرومیدل میراث نه په قتل کې پلاری وجلې میراث به ورته نه ملاویږي من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه
څوک چې شی د خپل ټیم نه رامخ کی کم مقصد د پاره کړي هغه نه محرومه کا ویږي کنه 99 نمبر ماده د 98 نمبر مخکې راځي څو شو درې کنه درې شو لکه څلورم نمبر وحقوق دائره بین الامرین دا موږ مخکې ویلو هغه حق چې کی عقوبت مانم دا عبادت مانم پکې د دواړه دي پکې لکه کفارات عقوبت معنا دا ولی تا یو جرم کړی ځکه در باندې راغلی دا زهار دی ولی کړی دی قسم دی ولی مات کړی دی قتل دی ولی کړی ځکه در باندې کفاره راغلی بل طرف ته وګورې عبادت مانم پکې د خروجه بنی سي کنه نو یار یا به فقیر ته صدقه ورکې دا خو عبادت دی دواړه بکی دي کنه خدای غر کا یو ټو پیسہ حقوق دائره بین الامرین او حقوق او د چا په کلانه و ادم کړي دا شی بسر کړي خدای غر کنه متنفره بشي ګوري بم درته نه چې دا ټوپۍ خځې مخ کې څوک بسر کوي لاټوانو سم سر دی خلک خځې د ځان خسته کوي دا د اوس په ځان میلو کوي ګوري دا حقوق دائره بلاغ حق دی چې دایر بین الامرین دواړو امرینو ترمنځ وهي الكفارات تشو څلور پنځم نمبر ګورې لکه عبادت بوي خود مؤونت معنی به کی وي د بوج لکه صدقه فطر عبادت دې کنه عبادت ولې دې بې فقیر ته غنم ورکولي وربشي ورکولي پیسې ورکولي عبادت دې کنه دې خو یو طرف ته سر ټیکس دې بوج هم پکې دې لکشان علم دې کنه وعبادت فيها معنى مؤنتي جمع ده مؤنتي حتى لا يشترط لها كمال الاهليه تر دې چې مولوی صاحب دې کې اوس کمال اهلیت هم شرط نه دی ځکه خالص عبادت خو نه دی سره بوج دی لکه خالص عبادت وي به ماشوم نه راتلنو ښا ماشوم باندې عبادت هیڅ خو بوج پکې دی کنه نو بوج چې دی کنه دا ماشوم ټیکس دی دا ماشوم غټ نه ګوري ښا لکه و شرط زمکه د ماشوم بزمکه کې مشری علم نه کنه دی وجنا کمال اهلیت نه وړي ښا من العقل والبلوغ فهي صدقه الفطر دا مشو ومؤونه مما فتحه حمزه معنی زما جمع بشي مؤونه ومؤونه فيها معنى القربه پنځم نمبر شپږم شو کنه ولې سه بوج بيد خود عبادت معنی به کی وی الټا شو کا مخ کې څنګه عبادتو بوج معنی اوس بچوي بوج به ټیکس اور سره کې معنی ده عبادت ویل کا اوشر به جنې د زکات کم د فصل چې کم زکات وی ومؤونه فيها معنى القربه یعنی عبادتي هو العشر چونکه توجه دې کې د عبادت والا معنی ده د چا والا معنی ده بکی عبادت والا او کافر د عبادت اهل نه د کافر پزمکه کې ډایرک عشر لګول دا نشي کوله ولی عبادت معنی بکی ده کنه یار ولهذا دغه وجه ده لا يبتدي على الكافر ریا لا يبتدو ابتدا باندې کیږي ابتداء باندې لګي عشر په کافر باندې ابتداء نه نشي لګولې په خبره پويږي ان شاء الله دا به هدايه کې راشي او شریزم کې چاته وي خراجزم کې چاته وي لیکي کې دا ور الله راشي اي کې هم دغه دا کم مسلمانانو چې کله کافر زمکه فتح کړه او هغه ته واپس زمکه وسپارل چې دغه مزمکه تاسو به اهل ذمه نو د کافر زمکه رقم ټیکس لګي یا به خراجي ابا وشر نه او وجه ولا صاحب د هدايه ذکر کړی دا د کافر سره مناسب وش خراج دی او شر نه ځکه وشر کې خود عبادت معنی ده پوهیږي کنه البته توجه او شریز مگر کافر واخستلا نبی به کافر مشر ور کوي خراج نه دلته عبادت معنی ابتداء رانه لا بقاء رااله زمکه کې عبادت مخ کې نه موجودو خو صرف یو نه بل ته منتقل شولا من ادا د چې کافر ډایرک وشر ولګي دلته وشر مخ کې لګیدل دي خدای زمکه چا واخسته کافر دا بقاء دا والبقاء اسهل من الابتداء 56 نمبر ماده ده بقاء کار کیږي وګورئ غاړي له بل دی کا ورک کنه ګرانه د دوه درې کا سبب دی کا روان کی خوشو به روان شو به یو کس دی کا ورکې څلورم گیر کې موټر سایکل ته سٹارټ ولې شي والله کبو ایزي او جو به رتیس خوشي له څلورم ته واړو به روان دي دا بقاء ده بقاء ثاني کا وګورئ ومونه فيها معنى العقوبه
او مؤونت چې ما چسمانی شروع کې اورم نه لګي ډېر ټیم لګي بیا چې بقای بیا اور لګېده چې وروړه اور ته بس چسې کړې او دا ځوان چې دا ابتدا کې چا نه دی سېځلی دی بقان سېځلی ومؤونة فيها معنى العقوبة والخراج اخراج دی تاسو پوهېږئ که نه ښه وجاز البقاء او جائز د بقا وجاز البقاء علیه په کافر باندې بقان په وشر کې دي عند محمد رحم الله دا مفتابه رحم دغه امام محمد خو پیژنې که نه دا ډېر لوی سړی تېر شوی دی که امام محمد ځینې کسانو نومونه یې دا باندې ډېر بیل شان اثر کیفیت طاري کوي ښه یو د عبدالحی لکنوي رحم الله حافظ ابن حجر رحم الله او پلانکې او پلانکې زما کور والا وایي یاره په دې ځینو نومونو خو دې راله دماغ خراب کړ دا اوس بار بار یې ذکر کې علامه کشمیری او پلانکې او پلانکې حافظ ابن سینا چې دی که نه ډېر لوی سړی تېر شوی 20 جلده 13 جلده کې 2-3 کتابه لیکلي دا محصول کې دا شفا ده او پلانکې دی دا کې بغداد ته راغلی د امام محمد رحم الله مکتبې ته ور داخل شو هلته فقه وکتله یو هفته بس شروع وته ویل شکر دی چې منطق ته پام شوی نه دی والله که چا ګیام رچولی وی نه کم سړی دی که دې ته پام شوی وی دی کوم شي کې چې ما کار کړی ما ته به بیا چا ګیام نه رچولی نو ډېر لوی سړی دی مخکې راځي ومؤونة فيها معنى العقوبة وم نمبر مولوی صاحب مؤونت دی ښه الټه شو مؤونت دی سزا پکې ده مؤونت دی اصل کې خو د عقوبت معنی هم پکې ده لکه خراج مؤونت ټیکس دی ښه خو ورسره پکې سم ده سزا هم عقوبت هم دی ته مسلمانېږې نه ځکه در باندې خراج ږدو اول خراجو نو چونکې عقوبت معنی پکې ده مسلمان بس مکه باندې ډایرکټ خراج نشي کېښودلی ځکه مسلمان له سزا شوله ها خراجي ځمکه قانون دار که مسلمان یوالي به هم خراج ورکوي به لا یبتدي امام به ابتدا نه کوي په مسلمان باندې چې خراج به کېدي وجاز البقاء والی البته جایز د بقا په مسلمان چې خراجي ځمکه والی خراج به ورکوي څو قسمه شو لکه اتم وحق قائم بنفسه لږ بر وګورئ هغه حق دی که نه توجه چې هغه بنفسه قائم دی او حق د الله دی لکه ته چې الله خو یې بره شروع کې تېر شو که نه دوباره څنګه ذکر کوي هغې او دې کې فرق دی هغه حق الله خو بنده به عملي کولو حق الله به دلته بنده ته ما عملي کوه ډایرکټ د الله حق دی په غیر زمونږ د عمله د الله حق دی لکه جهاد وشو هغې کې غنیمت منځته رالی فان لله خمسه دا خمس چې دی که نه 5 حصه دا ډایرکټ د الله ده دې کې زمونږ عمل ته ضرورت نشته فضا د الله ده خزانه چا وموندله غره کې دغه شان غیر مملوکه ځمکه کې خمس به اوس ورکوي دا خمس چې دی که نه دا حق د چا دی دې کې فعل د ته ضرورت نشته البته امام چې دی حاکم دا به د الله پاک د طرف بنایي وي نه دا بین خلکو نه رخلي پوهېږئ که نه زکات په شان خالص حق نه دی ګورئ ځکه زکات کې خو زمونږ فعلي پیسې جب نه رواله وله ورېږه فرق یې واوره زکات پیسې چې امام راغونډې کړې واپس یې هغه کس له ورکولی شي چا نه چې زکات اخیستی نشي ورکولی خو دې کې وګوره دې کې خمس کې راغونډې کړو دا واپس هغول هم ورکولی شي هغې په شان شو وګورئ که نه پوهېږئ پې وحق قائم بنفسه وهو خمس الغنائم والمعادن هغه خمس د غنایم دی او د معادنو دی معادن پیژنې خزاني چې قدرتي کا فإنه حق دا یو حق دی موږ په دې اوږده استبطالي کلي د کومه معادنو کې خمس دی کومو کې نه دی فإنه حق دا خمس دا یو حق دی وجب لله تعالی ثابت دی الله تعالی د پاره ثابتا بنفسه د سي حال کې چې ثابت بنفسه دی مطلب بنده فعل ته پکې ضرورت نشته بنا دا د مولوي صاحب واوره د وجې د دې نه چې على ان الجهاد چې دی حقه جهاد د چا حق دی د الله حق دی نه کوم غنیمت چې راشي په کار دا ټول د الله وی خو الله پاک بطور احسان څلوري سي چاته ورکوي مجاهدینو ته باقي ویسا خود به خود الله ته پاتې شوله زمونږ فعل ته کې ضرورت نو فصار المصاب به نو بګرځېږي هغه غنیمت چې حاصل شي به په جهاد باندې له د الله د پاره کلو ټول بټوله لکنه اوجب لیکن الله پاک مشروع کړی دی 4 اخماسه ګرځولې دی ثابت کړی دی 4 خمسه
په پنځو حصو کې څلوري حصې للغانمینو دپاره منة منه بطور احسان خپل طرفه احسان کوي. نو فلم یکن حقا دا خمس دا څه حق نه دی لازمانا چې په موږ لازم شي اداؤه د هغې ادا لکه زکات کې وګوره زکات په موږ لازمېدلو داسې وکنه عدالته موږ باندې څه لازمیږي اسې خود به خود د الله حق دی فتن لږ فرق باندې پوه شوي که نه لازمانا اداؤه طاعتا له نه دی داسې حق چې ادای په موږ باندې لازم شي د الله په تابعدارۍ کې بل هو حق بلکې دا خمس یو حق دی استفاده استبقاه دی که نه چې الله باقی پرې خیریز لنفسي ځان دپاره بې فتول السلطانو حاکم چې دی هغې متولي جوړ فتول السلطانو متولي جوړیږي سلطان اخذه د دې د اخیستلو سلطان به واخلي وقسمته او به واپس د دې د تقسیمولو تاسو به د خیري خبره پوه شوي که نه ولهذا واوره که نه خالص دا د عباداتو په شان نه دی ښه دا بیل یعنی زکات په شان نه دی دا ډایرکټ په ډایرکټ زمونږ د فعل موږ باندې فعل لازمېدلو نه علاوه موږ باندې فعل لازمېدلو نه غیر د الله حق دی او زکات کې په موږ باندې فعل لازمېدلو نو فرق یې واوره جوزنا موږ جایز کړی صرفه چې موږ خمس واړو خرچي کو الی من هغه چاته استحق اربعه الاخماس څوک چې د څلورو خمس مستحقین و مجاهدین د یو خمس دا متورکو من الغانمین بخلاف الزکات والصدقات هغه واپس ورکولی شي مزکي ته نشي وحل لبني هاشم واوره کنه بني هاشم ته زکات ورکولی نشي ښه نشي ورکولی حالانکې خمس چې دی ول ورکولی شي یو شو حق فرق شو که هغه حق بیل دی دا بیل دی حلال دی بني هاشم ته لانه دا خمس چې دی هذا التحقق هذا التحقيق لم يصل من الاوساخ دا خو د خیرونه نه دی بني هاشم ته خیره نشي ورکولی د مال خیرې چا زکات دی دا خیره نه دی و اما حقوق العباد چې دي دا هم راته لږ بیان که که نه ویې فانها اکثرو مړه دا بیخي ډېر دي من ان تحصا د دې نه چې بس یې درته وشمارمه چې دا دی او دا دی او دا دی خو بس واللفظي فيما عداه پوه نه شوي نظیر باندې صاحب د کافي وی واللفظي فيما عداه دغه تقدیري استثقله او بس دې ورپسې بل وی او د دې نه بس چې دي به ټول لفظي دي نو اوس به ته کم شمارو